السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع بم پرتن یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله ګناه د سوسوه دغه سمابات کې فورا نیکی کوه دغه نیکی په وجه باندې هغه ستا ګناه میټاویږي هغه ستا ګناه ختمیږي لکه چې ته په پنسل باندې خط ولیکې هغه خط څه خراب سلو او بیا حق خط خرابوي غواړي چې دا ختم کې او برته دوباره هغه خپل لیکایي سمه کې پر بل په میټاوټ باندې هغه ختموي دغه ګناه د نیکی دغه نیکی د ګناه د پاره داسې ده په دغه نیکی باندې ګناه ختمیږي یعنی کله یو سړی دی بدنظری چې وسوله بدنظری چې وسوله یو بل ګناه د دغه انسان سره وسوله هغه ګناه په یو ده یعنی نظری د سره وسوله یو ګناه الله تعالی د چلی کې سبحان الله دی ویل یو په لسته یو په وساوه ده ان څونه دی اخلاص زیات ولو هغه به الله تعالی ته معلوم دی چې الله تعالی به پر دغه یو سبحان الله باندې څومره اجرونه او ثوابونه و دغه انسان ته یعنی کچیر پلسه کړي پلسه کې لیکن کچیر په دوه باندې میټاو سي لیکن ساده پاره اته پاتې سولې کبه چیر څلور باندې میټاو سي ساده پاره شپږ پاتې سولې کچیر په شپږ باندې میټاو سي ساده پاره څلور نه کې پاتې سولې څلور اجرونه ثوابونه د تفاضل کچیر په دا ټول باندې میټاو سي ونسي میټاو یو پیره بل سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دا سبحان الله و په دغه باندې هم الله تعالی ستا ګناهونه ختمي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي التوبه الندب کله چې پر تو ګناه باندې پښیمانه سي پښیمانی د ښکارا ک فضله باندې فضله کې یعنی کومه ګناه د سوي ده د الله تعالی په بارګاه کې د خپل عذر پیش کی چې الله رب العالمین بیا به زدا ګناه نه کوم دغه پښیمانتیا ته توبه ول کیږي خامخا په خپل باندې دا ضروري نه ده چې زما توبه ده فضله کې پښیمانه سولې چې دغه ګناه به بیا زنه کوم دا به دغه ګناه و طرف ته بیا زر نه کومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي دا توبه یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه بارک څه کوي د الله رسول توبه څه ته ویل کیږي توبه النصوح څه ته ویل کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي توبه النصوح دې ته ویل کیږي چې داسي د الله تعالی په بارګاه کې خپل عذر پیش کې بیا د هغه ګناه او طرف ته رجوع نه وکړي نو وګرځي دا رقم د لکه یو میږه چې ولوشي غوا ولوشي هغه شدي واپس پټي کې نه ځي او بیا به هغه کار ته رجوع نه کوي هغه کار ته نه ګرځي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په کوڅه کې را روان دی یګله کې را روان دي چې ځوان په مخه باندې ورل هغه ځوان په لاس کې په پټو کې پټ شي نیولې دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک ورته فرمایي چې ځوان په دلاس کې دي چې شری هغه ته حیا ورله شرم ورله چې څنګه د الله رسول چې څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک ته وایي چې ما سره شراب دي د سر بوتل کې شراب او بل جمعه بیره دي چې پر دې باندې په پام په درو باندې وایي نو الله تعالی ته بزرګ پښیمان سي الله تعالی که تاسو ما پرده وکړه او زما پرده دی وکړه او زدي خوندې کلمه نو زه بیا هیڅ کله شراب ونه یعنی زما پرده دی وکړه چې کوم خبره کومه هغه زما خبره دی رښتا کې لای زه بیا هیڅ کله شراب نه وڅښم نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي زما سره سرکه حضرت عمر فاروق د ته مبارک ته فرمایي تشکاره د چې کله ښکارا کله په هغه کې سرکه ولا ته وګوره دغه ځوان الله تعالی ته فضل کې پښیمانه سو په خله هم هیڅ نه دی ویلي الله تعالی دغه ځوان پرده هم وکړه او الله تعالی د خبره درواغ نه کړه هغه شراب چې د سره ولا هغه الله تعالی په سرکه باندې بدل کو بیت واکي په اخلاص سره الله تعالی ته انسان نادم سي پر ګناه باندې پښیمانه سي نو الله تعالی به دغه توبه قبلوي الله تعالی به هغه سړي هغه هونه بلکې په نیکی باندې